د قرآن کریم کې چې کوم سورتونه دي سورت څه ته وایي نو که تاسو خیال کړی د هر یو کتاب خپل بابونه وي نو د قرآن کریم هم دغه شان د خپل بابونه دي چې هغې ته موږ سورتونه وایو د سورت معنا سره سورت ویلی کېږي بلندۍ ته یا بلند منزل ته او مکان ته ویلی کېږي لکه لسان العرب وی السوره الرفعه سورت دا رفعت ته ویلی کېږي بلندۍ ته ویلی کېږي امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه مفرداتو کې هغه لیکلی دی السوره المنزلة الرفیعه سورت څه ته وایي دا بلند منزل ته ویلی شي په اصطلاح کې سورت څه ته وایي هي طائفة من القرآن ذی فاتحة و ذی خاتمة دا اصطلاحي تعریف د سورت شوی دی هي طائفة من القرآن دا د قرآن یو حصه ده ذی فاتحة و ذی خاتمة چې د هغې ابتدا او انتها معلومه یعنی یو محدود قطعه ټوکړه ده د قرآن کریم چې د هغې ابتدا هم معلومه او انتها هم معلومه دغه شان د صورت دا په معنی د هغه دیوال باندې هم د کم دیوال چې د ښار نه تاوي لکه سورة المدینه په معنا د حایط المدینه باندې د ښار نه چې کم دیوار تاوي تاسو سور البلد تذکره کتابونو کې کړې ده نو دی د قرآن کریم صورت ته صورت هم زده کوئ چې څنګه یو دیوال دا په یو ښار باندې احاطه کړی نو همدغه شانتې د صورت په خپلو مضامینو باندې احاطه کړی تفسیر ماجدي وی نو ټوټل صورتونه د قرآن کریم 114 دي او دا صورتونه بیا دوه قسمه باندې دي یعنی دا د قرآن کریم یو بل تقسیم دی په اعتبار د صورتونو سره دا دوه قسمه صورتونه دي د صورت په سر باندې به تاسو کتلي بعضو ته یې مکي لیکلي او بعضو ته یې مدني لیکلي وس مکی صورت څه ته وایي او مدني صورت څه ته وایي مکی صورت دا هغه صورت ته ویلی شي چې کوم د رسول الله مبارک د هجرت نه مخکې نازل شوی دی ته مکی وایي او مدني صورت هغې ته ویلی شي کوم چې د هجرت نه وروستو نازل شوی خوا که را په مدینه کې نازل شوی او که بل ځای نازل شوی دا وړومبي چې دی نو مکي د هجرت نه مخکې نازل شوي خوا که په مکه کې نازل شوي او که بل ځای نازل شوي نو مکی صورت هغه دی چې د هجرت نه مخکې نازله او مدني هغه دی چې د هجرت نه وروستو نازلي مکی صورتونه تقریبا 86 دي او مدني 28 دي وس علماو د دې د پہچان یو څو خصوصیات هم لیکلي دي چې دا مکی او مدني به انسان پیژني څنګه چې دا مکی صورت دی او دا مدني صورت دی نو علماء کرامو په هغې باندې محنت کړی دی او څه بعضې خصوصیات یې د هغې لیکلي دي چې د دې خصوصیاتو نه انسان ته اندازه لګي چې دا صورت مکی دی او دا صورت مدني دی په دغې خصوصیاتو کې بعضې قواعد کلیه دي او بعضې پکې اکثري دي اکثري مطلب دا چې کله کله هم دغه شانتې شي دغه پہچان او کله د هغې خلاف وي او قواعد کلیه دا چې همدغه نښه پکې دا خصوصیت پکې نو همدا به دغه صورت وي قواعد کلیه چې کم دي نو هغې کې هر هغه صورت چې په هغې کې لفظ د کله راغلی نو دا مکی صورت دی مدنیو کې کله لفظ نشته او دا کله لفظ دا په 15 صورتونو کې دا 33 پیرې راغلی دی او بیا اتفاقي خبره دا چې دغه آیاتونه چې په هغې کې کله راغلی نو هغه په اخرنۍ نیمه کې دي قرآن کریم په اخرنۍ نیمه کې لومبۍ نیمه کې نشته حجاج ابن یوسف په دور کې حجاج خو ظالم یوه زنانه و دغه زنانه په زوی باندې ظلم کړو نو دا زنانه راله او د حجاج ابن یوسف ته وایي وایي د الله نه ویرېږه دا ظلم نور پرېږده که دا ظلم دې نور پرې نه ښودو نو الله به دې داسې ورکي داسې به دې ختم کړي لکه څنګه چې د قرآن کریم د اولنۍ نیمې نه لپس د کله ختم کړی دی خلکو ته پته ولګېدی چېرې دا خو واقع د زنانه قرآن کې ماهره ده د وړومبۍ حصه کې لفظ د کله نشته
نو هر هغه صورت چې هغې کې لفظ د کلا راغلی دا به مکی صورتي. دویم نمبر خصوصیت د سورې بقرې نه علاوه چې په کوم یو صورت کې واقعه د حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس راغلی نو دا مکی صورت دی د سورې بقرې نه علاوه. او دریم نمبر پہچان بدای چې هر هغه صورت چې په هغې کې اجازت د جهاد راغلی یا احکامات د جهاد پکې راغلی نو دا صورت مدنی دی. مکی صورتونه کې ذکر د جهاد، اجازت د جهاد یا احکامات د جهاد چې نو دا نشتی، مدنی صورتونو کې دي. او څلورم نمبر پہچان دار چې هر هغه صورت چې په هغې کې سجدې راغلی دي نو دا صورت چې نو دا مکی دی. او پنځم نمبر پہچان دار چې په کومو آیتونو کې ذکر د منافقینو راغلی نو دا مدنی صورتونه دي. ځکه مکه کې منافقین نو رسول الله مبارک چې کله له مکې نه مدینې ته هجرت وکړه نو هلته کې بیا منافقین پیدا شول. او بعضې علماو د دې نه سورې عنکبوت مستثنا کړی دی ځکه سورې عنکبوت دا مکی صورت دی او په هغې کې ذکر د منافقینو راغلی. خو تحقیق دا دی چې سورې عنکبوت اگر چې مجموعي طور باندې دا مکی صورت دی خو چې کم آیتونه په هغې کې د منافقینو په باره کې راغلي نو هغه آیتونه د دې مدني دي. نو دا هغه قواعد کلیه و چې په دې سره انسان ته پہچان کېږي چې دا صورت مکی دی او که دا صورت مدني دی. و چې کم اکثري خصوصیات دي هغې کې دا دی چې کم صورتونه مکی دي نو په هغې سره خطاب الله چې فرمایلی په یا ایها الناس سره، او کم چې مدني دي نو په هغې سره الله تعالی خطاب فرمایلی په یا ایها الذین آمنو سره. دا اکثري خصوصیات نه پہچان په دغه طریقې سره کیږي. دویم نمبر چې مکی صورتونه کم دي یا مکی آیتونه کم دي نو هغه عموما واړه واړه مختصری او مدني چې نو دا طویل او مفصلی دا بل پہچان دی. او دغه شانتې اکثري قواعدو کې دریم نمبر پہچان دا دی چې کم مکی صورتونه دي نو په مکی صورتونو کې زیات کر دا اثبات د توحیدی، اثبات د رسالتی او دغه شانتې اثبات د آخرتی. یا چې کم بنیادی درې عقاید دي توحید، رسالت او باس بعد الموت نو مکی صورتونو کې زیات کر دی. او دغه شانتې د حشر او د نشر منظرکشي دا په مکی صورتونو کې. همدغه شانتې نبی علیه الصلاة والسلام ته صبر او د تسلی تلقین مکی صورتونو کې دی. او د مخکینو امتونو واقعات دا په مکی صورتونو کې. او د دې نه علاوه احکامات او قوانین دا په دې صورتونو کې کمی. دغه شانتې څلورم نمبر پہچان دا چې په مدني صورتونو کې خاندانی تمدنی قوانین ذکري، د جهاد او د قتال احکامات پکې مدني صورتونو کې، او حدود او فرایض د دې ذکر په مدني صورتونو کې راغلی دا د دې پہچانی. پنځم نمبر دا چې په مکی صورتونو کې یو مقابله شوی یو مقابله په مدني صورتونو کې شوی را. نو په مکی صورتونو کې مقابله زیات تر دا د بت پرستو سره شوي، مکی مشرکین بت پرست دریو سره شوي. او په مدني صورتونو کې په دې کې د اهل کتاب او د منافقینو سره د هغې مقابله شوي. ځکه رسول الله مبارک چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو هلته اهل کتابو او بیا دغې اهل کتابو کې زیات منافقین پیدا شوي نو زیات کر د مدني صورتونو مقابله د اهل کتاب او د منافقینو سره. همدغه شان د شپږم نمبر اکثري خصوصیاتو کې دا هم دي چې په مکي صورتونو کې انداز او اسلوب د بیان چې هغه پرشکوی او د هغې سره سره په دې مکي صورتونو کې استعارات، تشبیهات، تمثیلات دا په دې کې زیاتی. او دغه شان ذخیره د الفاظو دا د مکي صورتونو ډېره زیاته وسیعی. او د هغې مقابله کې مدني صورتونه نو د هغې انداز دا نسبتاً چې کوم دی د مکي صورتونو لږ ساده غونته کی.
نو دا پہچان شو د مکی سورتونو او د مدني سورتونو. وس یو بل تقسیم سره د قرآن کریم د سورتونو یو بل تقسیم هم شوی دی. 4 قسمه باندې دا غون 114 سورتونه دا تقسیم شوی دي. هغې کې نمبر 1 سبعی طوال، دا د بقرې نه د سورې انفال پورې به شمول د سورې توبې، دا سورتونه دې ته سبعی طوال وی. او دا هغه سورتونه دي چې په دې کې آیتونه د 200 نه زیات یا 200 یعنی د 100 نه ډېر زیات چې نو هغې ته بیا دا سبعی طوال وی. او دغه شان د 2 نمبر سورتونه چې کوم دی نو هغې ته مئین وی. د سورې یونس نه والا د سورې قصص پورې چې په کومو سورتونو کې هغه آیتونه د 100 قریبي نو هغه بیا هم دغه سورتونه دي 100 آیتونه دې ته نږدې چې کمی. نو دا د یونس نه والا تر قصص پورې دا 2 نمبر تقسیم دی. او 3 نمبر سورتونه دي ته مثانی وی. مثانی د سورې عنکبوت نه والا د سورې فتح پورې انا فتحنا لک فتحا پورې دې ته مثانی ځکه وی چې په دې کې را قصص بار بار چې کوم دی نو دا مکرر شوي دي، نو ځکه دې سورتونو ته مثانی وی. او 4 نمبر سورتونه چې دی نو هغې ته مفصل وی. مفصل یا محکم ورته وی. مفصل یا محکم دا د سورې حجرات نه والا تر سورې ناس پورې دی سورتونو ته مفصل وی یا محکم وی. دغه سورتونه دي چې دا واړه واړه دي. او بیا د اخرنی تقسیم چې دی دا 4 نمبر مفصل یا محکم دا بیا خپل منځ کې 3 قسمه باندې دي. تاسو د فقې کتابونو کې ویلي دي چې د سحر منځ کې به کم وی او د نورو منځونو کې به کم وی. نو د سورې حجرات نه والا تر سورې ناس پورې دا مفصل سورتونه چې دی دا په 3 قسمه باندې دي. یو طوال مفصل دی، یو اوساط مفصل دی، او یو قصار مفصل دی. طوال مفصل د سورې حجرات نه والا تر سورې انشقاق پورې چې را د سحر د منځ سورتونه دي سحر منځ کې به دا وي. او 2 نمبر د سورې بروج نه والا تر سورې قدر پورې انا انزلناه فی لیلة القدر دې پورې دې سورتونو ته اوساط مفصل وی. او بیا د سورې بینې نه والا تر سورې ناس پورې دا قصار مفصل دی. نو دا بیا په خپل منځ کې په دغه 3 قسمه باندې شو.